ګرانو کتونکو سلامونه کوم. امید ساتم چې ټیک ټاک په خبره ترې به کومه د پاکستان بچو تحریک باندې چې دې وخت کې د مولانا صادر رضوي صاحب او دغه شانتې د مولانا ډاکټر محمد شفیق صاحب په مشرۍ کې د کراچۍ نه کوم لانګ مارچ را روان شوی دی. نن یې اوومه ورځ ده. په اوومه ورځ باندې زه خبره ترې کومه چې مسلسل ورځ تر ورځه د خلکو کې اضافه راځي او چې کوم ځای ته راځي رارسي نو هلته کې پې د ګلونو دغه د شیندلو یو باران وي او تر دې پورې چې کوم سرکاري خلکاران دي په ویډیو کې لیدل کېږي چې پولیس او مختلفو محکمو خلکه هم راځي او په هغې باندې ګلونه ورولي. نو دغه لا په سند کې را روان دی، پنجاب طرف ته لا نه دی راکوز شوي، خو چې کوم ځای ته راځي ماښام کې جلسه کوي یا د ورځې جلسه کوي نو په زرګو خلکه ورته راغونډ شوي وي او دغه پاکستان بچو تحریک کې دغه خلکه هم شاملیږي او ګډون کوي. ګرانو کتونکو غواړم چې روزانه زه په دې باندې تاسو سره خبرې اترې وکړم او د دغه تحریک صورتحال در سره بیان کړم، چونکې دې وخت کې په میډیا باندې خو هم د هغوی پابندي لګولې ده چې عمران خان په دې باندې پابندي لګولې او په هغه وخت کې چې د الله او د الله د رسول خبره یې کوله او دې میدان ته روتي د هغه ملغونو په ضد باندې یا د فرانس سره د بایکاټ په ضد باندې چې په فرانس کې کومه ګستاهي شوې وه نو دوی لګي شو او په دغه تنظیم باندې پابندي ولګوله. دې وخت کې چې د هغه د دروغو سروې یا د صحیح سروې هو هغه په خپله خورې وایي چې دې وخت کې ټیلپي په ټوله پاکستان کې په 3 نمبر ده، خو چېرې دې وخت کې موقع پرېښودله نو ټیلپي په پاکستان کې په 1 نمبر ده. نو د خلکو ورته نظر دی ځان دپاره نه دي روتې، د قوم د مفادو لپاره روتې دي. د پی ډي ایم د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په خپلې پالیسو باندې نظرثاني وکړي او ارزاني راولې په عالمي منډۍ کې چې د تیلو کم نرخ دی هغه نرخ ته راکوز شي. نو راتلونکي وخت کې امکان شته دی چې حکومت په خپلو پالیسو باندې نظرثاني کوي، ارزاني به راولي، پاکستان بچو تحریک د دغه غوښتنو پاسداري به کوي او ټیلپي به په خپلو مقاصدو کې کامیابیږي، کم مقاصد چې هغه د قام हम सजाए मौत की चक्कियां भी देखा है और ये देखा है हमें जेल में आकर एक धमकी लगाई थी क्या अब तुम जब बाहर जाओगे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। मैंने कहा हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, तुम्हारी हार्ड डिस्क उड़ा के रख देंगे। तकब्बुर से भी दब कर रहा मैं आखिर किस बात खास का गदा हूं मैं। د دوی خو موږ 126 دن درنه وګورو او خو یا نورې درنې وګورو نو توړ پوړ نه علاوه نقصان نه علاوه بله څه خبره په دې ملک کې نه ده راوستې. نو په حقیقي توګه باندې د قوم چې اواز پورته کوي نو هغه دغه پاکستان بچو تحریک والا دي او دغه ټیلپي والا دي چې دې وخت کې په میدان کې راوتلي دي. نو نن اوومه ورځ ده چې زه ریکارډینګ کومه، د اووه ورځو باوجود چې کم دی نو د هغوی هغه ستړیوالی نه محسوسیږي او دغه را روان دي. د دې نه پس اسلام آباد ته رارسي، په هغې باندې به مزید چې کوم دی نو تاسو سره خبرې اترې شریکوو. خو دې وخت کې په پاکستان کې دغه یوه ډله چې هغه د قوم اواز پورته کوي، هغه د ارزانۍ په ضد باندې روتې ده. په کار دا ده چې قوم په دې سختو حالاتو کې چې د کومو حالاتو مقابله کوي چې دې خواته یو داسې پاپولر جومات چې د هغوی د کارکنانو د هغوی د عهدهدارانو د هغوی د لیډرانو به کمې ویناګانې وي او اوس په سوړو باندې ننوتي دي څه او څه چې کوم دی روزي او توبې وباسي چې موږ پکې نور نه یو. چونکې دا په دې باندې نه چېره په دې باندې دباو دی، دا په دې باندې چې د مل له نور مزید نقصان موږ نشو ورکولی، کم نقصان چې موږ ورکه نو بس دی مزید چې کوم دی د مل سره غداري نشو کولی او د عمل ترقي غواړو. په دغه لحاظ سره هغوی راځي او دغه ډله پرېږدي او نور د قید خبره چې مثالونه شته، د باچا خان هم شته، د ولی خان هم شته، د اسفندیار خان چې تر دې پورې چې د هغې نه نکونه ویستي او هغه د باباجي صاحب به ذکر به وکړو چې د نوم نه لاندې مړو دوی په ټوپونه والي، دوی د پوړو نه راغورځولې دي، دوی ولې لتې ورکړې دي خو هغه ورته خاندلي دي او چې دا سره سره کوې د الله دپاره د الله د رسول په عشق کې د میدان کې پراته وو چې څه ظلمونه را باندې کوي کولی شي، میدان یې بیا نه لاړ دی دنیا نه. خو یو تحریک یې پرېښوده چې نن
په اخ باندې خبره کیږي او نن قوم له په عملي توګه باندې میدان ته راوتلي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.